पेट्रोल راغلی چې اګاډه راته شپالم کې بند شو دی او دغه د بوس وډاک ولاړ دی او دغه چې د پیټرول دا نشته. دویم نمبر چې پیټرول ارزان او ګران شي نو موږ احتجاج نه دی کړی او نو دا ویل چې دا شی نشته. اوس چې پیټرول ارزان شو دی پټ کړل. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمند مینوالو، زه ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا ستاسو ورور رحیم خان. کتونکو تاسو ته معلومه ده چې په ملک کې د تیلو بحران چې دی هغه یو ځل بیا شروع شوی دی. یو طرف ته چې دی د کرونا خلک چې دی یو طرف ته د کاروبار په لحاظ باندې ذلیله خوارزار، په بل طرف ته موږ وګورو یو څیز لا پیسې هم ورکوو. پوره ورځ چې دی د پمپونو چکرې لګو، په هغه چکرو کې چې دی د خلکو په سر درد شو، خلک نیونی شو چې د خپل کارونو نه هم وتل، خپل ګاډي چې دي هغې هم په خپل کورونو کې وردول، چې د موټر سایکل تیل چې دي هغې ته 1 لیټر تیل چې دي هغه هم په ستا په علاقه کې نه میلاویږي، چې هغې دپاره هغه در په در ګرځي او پمپونو چکرې لګوي. شپه ورځ نشته، په لینونو ولاړ دي. یو پمپ کې موجود یم، د پمپ د مالک سره به هم خبرې کوم چې دا بحران څنګه راغلی دی، دا به څنګه ختمیږي. عوام هم ولاړ دی چې د خپلې دیاړۍ مزدورۍ نه چې دی لاس اینځلی دی او راغلی دی د پمپ چکرې لګوي او په پمپ کې چې دی تیل نه میلاویږي. وجه څه ده؟ مالک ولې انکار کوي؟ پمپ ته تیل ولې نه راځي؟ په دغه هکله دا پروګرام هم تاسو ما سره ګورئ، تاسو اوسئ. پیټرول راغلی چې اګاډه راته شپالم کې بند شو دی او دغه د بوس وډاک ولاړ دی او دغه چې د پیټرول دا نشته. د دې نه نننۍ درېیمه ورځ ده هلته ولاړ دی او نن دا پمپ راته اوس چا به درک کې کړو چې ته ورشه دلته کې پیټرول میلاویږي هغه ورله راوړه. نو ما ورله دا بوتلې راغستې دي او چابیانې داري که دا روغنده ګاډي او دغه راغلی منو پمپونو هلته مې وایي به 200 روپۍ لیټر راکئ او دغه دی خو چا وایي چې زموږ سره نشته، هر پمپ والا وایي چې زموږ سره نشته. زه د پرون نه د پیټرول په چکر کې ګرځم، زه کابل ته ځم اسپتال ته، نن د پیټرول د وجې دویمه ورځ زه دلته ځم. ولې ده چې دغه ځای ناستې ولې دي په سترګو ړانده نیسه. और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक दायम आप भी मुखातिब आपको मैं मुखातिब होता हूँ। भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुनो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं काजी रुख जन्नत काजी तैन रुख जहन्नम। आप लोग जहन्नम जाएगा क्यों? आपके कलम में क़ुव्वत है। वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान और जो भी हो नाअहल घर में भेजाओ। ये आपका कानून है, आपके साथ आइन का आर्टिकल का पावर है। ये नाअहल हुकूमत है, ख़त्म करो, कोई ज़रूरत नहीं है हुकूमत को. موږ له جیبې کا 10,000 لیټر تیل راغلی دي او هغه د دې 2.5 بجو چې موږ پاسېدلي تر اوسه پورې دغه حال لجي. دا زموږ د کپړو نشانې راغوري خلکو سره د قصې کړې دي. تاسو ټول د میډیا ته مخ چې ویني په دې کې چې راځي په دې قوم کې ټیک د حالات هم زموږ دي، خو په دې قوم کې د تعاون ماده نشته، د برداشت نشته. دا خو موږ راوړي په خپه جایز ریټ ورکو، کم نه ورکو، د دوی سره د انصافي پکې نه کوو. خو د هغې باوجود دوی دا حل چې د قومي په خپله یې نو زموږ د حکومت ته اپیل دی چې زموږ سره هم درد وکړي او افسران چې کوم د لپاسه چې کوم دي نو هغه دوی د سپلای دی دغه ته سټارټ کړي چې دا قوم د کوناټو په جنګ نه ورولي. دا وجه څه ده ولې دا صاحب دا ریټ ته مسله چې کومه وکنه نو په هغې باندې د پمپونو والا ځان ته تیل کم ساتلی و د ریټ ته وجې نه. نو چې کله اعلان وشو نو ټول پمپونو په ځای په ډیپو باندې ورچپه شو. نو د هغه سره خو دومره کیپیسټي بیا نه وه که نه چې هغه هر یو پمپ ته پوره ګاډی رسولی شو. هغه په هره محلې ته پمپ دی. دا بحران چې دی هسې دا به ختم شي؟ دا به انشاءالله ختم شي. څومره وخت کې؟ دا به انشاءالله 15 ورځو کې چې کوم طریقه روانې پرون چې څنګه چلېدل دي انشاءالله دا به ختم شي. نور خو د سول تاریخه پورې د دې چانس شته. یاره د پرون نه ګرځو تیل نه میلاویږي نه، د پرون نه سهار هم نه او په خبره پمپ کې هم نشته، په دې کې هم نشته، خو شته خو ورکوي نه وایي د کتې نه راځي. د کتې نه څنګه نه راځي؟ خلک خو پیسې هم ورکوي، هسې یو دی نه غواړي. دا بیوه د 2-3 ورځو شوه او د کور روزګار د صرف په دې رکشه دی؟ په دې رکشه باندې دی. بس ځان مې دا 70 روپۍ مزدوري کور ته یوسو، بیا غټه پریشاني ده. 100 روپۍ د ورځې ګټې؟ ورځې دغه 300-500 اوس په تیلو پسې ګرځو، پیسې ورکوم تیل نه میلاوي. یو فم مالک سره موجود یم. بحران ولې راغلی دی؟ تیل ولې دوی نه ورکوي؟ خلک ولې اعتراض کوي چې یاره تیل سټور دي او نن څومره تیل دوی ته راغلی دي؟ دوی ورکړو. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. رحیم ورونه ډېره مهرباني پرې تنګ سخت وخت کې نن سبا حالات دي
دا دي چې دا پېټرول په موږ باندې څو ورځې مخکې ډیزل هم شارټ شو پېټرول اوس د دې شارټېج د دې موږ په بهبود نه پوهېږو ډیپوانو والا وایي چې موږ سره تیل نشته بېګا زموږ ټینکر راغلی دی ما ته صرف 3000 لیټره تیل کو شوي دي ما دا کم از کم 2.5-3 کروڑ روپۍ لګولې دي دا پم نه دی یوازې الحمدلله غریب خاني دي دا سره خدای ته پاتې دي دا شپېته کاله خاني دی دا به تیره وضو به دی د حکومت او د هغو معاملات دي ټیک ده په عالمي منډۍ کې اپرادي زر چې کوم دي دا زیرو راغلي دي تیل خام تیل داسې بهیږي لکه د اوبو په شان چې دا دریای سوات بهیږي داسې بهیږي دا صفا خبرې کومه در بالکل نشته دا د ورځې مسله نه ده ګورئ دا د نن مسله نه چې ختمه به شي هېڅ پته نه لګي کېدای شي میاشت شي او دا لاکډاون به حکومت ختموي او تیل به مو د حکومت پوره کوي سوچ دې به وکړي ولې کوو لاکډاون چې اوس ته تیل نشي پوره کولی ولې نه پټوم او چې چا پټ کړي هغه د خدای ګناهګار دی او په آخرت کې دی عوام هم ګناهګار دی کتونکو ډیره د افسوس خبره ده چې دا مرګره چې د بوسو گاډي ورته ډک ولاړ درېیمه ورځ ده او روډ په غاړه دی دغه دی ګرځي پیسې هم ورکوي زیاتې هم ورکوي خو الان کې چې تیل نه میلاویږي هغې نه هم د مرغۍ پی جوړ شوي دي او دغه ذلیل او خوار دی پښتون هسې هم مخکې ذلیله اوس هم ذلیل دی بیا به هم ذلیلی او د پم د مالک مطابق چې یاره تیل چې دی هغه د ډیپو نه میلاویږي یقینا چې څومره موږ معلومات وکړل دا تیل چې دی د ډیپو نه میلاویږي خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی هغه ذموار چې هغه د دې سره تعلق ساتي نو موږ هغې ته اپیل کوو د دې خلکو د طرف نه چې پورې طور په دې بحران باندې غور وکړي دا مسلې چې دي زر ته زره ختمې کوي ځکه چې دا خلک ډېر مخکې هم ذلیله شوی دی اوس هم ذلیله دی او هم یو سړی پیسې ورکوي او هغه ته د هغه سهولیات چې دي هغه ته نه میلاویږي نو دا بحران به چېرته ځي د دې خلکو به څه حل راوځي پکار دا دی چې په دې شیز باندې غور وکړئ د تیلو اهمه مسله هغه د ډیپوانو نه ده چې د هغه ځای نه تیل نه میلاویږي دغه خبرې بې بنیاده دي چې څوک وایي چې یاره د تیل د پم مالک چې دی هغه تیل راوړي دي سټور کړي دي په ایس پم کې نشته زمونږ نمبر په دې سکرین باندې پروت دی که د چا هم داسې شک وي چې یاره یو تیل چا راوړي دي او څوک یې نه ورکوي نو فوراً موږ ته اطلاع کوئ تاسو ته به انتظامیه پولیس چې دی هغه به باقاعده هلته درځي په هغه ځای به چاپه د هغه ځای انکوایري به کوي که فرض که د چا سره داسې تیل وي هغه د ریټ نه زیات ورکوي هم تاسو ته اطلاع اطلاع موږ ته راکولی شي او په هغې باندې به باقاعده ایکشن اخیستی کېږي دا پروګرام تاسو وکتو پورا ملګرو سره اجازت راکئ د الله په امان